السلام علیکم دوستان، تاسو ته په دې سکرین باندې دا ویډیو ښکاري. دا ویډیو چې ما وکته، تاسو یقین وکړئ د الله په ذات زه دومره خفه شوم او هر مسافر دې ویډیو ډېر خفه کړی دی. معلومیږي دا چې د دې نه څومره غټه بېروزګاري ده په سعودي عرب کې. زما په دې ویډیو جوړول یو مقصد دی او ما په دې باندې مخکې ویلي چې په دې حالاتو کې کم ملګري راځي د پاکستان نه په نوو ویزو باندې، نو هغو صبر وکړي. که چېرته د کپنۍ ویزې نو بیا خو زه څه خبره نه ده، لیکن که هغو داسې راځي په دې سایق خاص او په دې ویزو باندې راځي نو مه راځئ. د خدای خاطر وکړئ. حالات دلته داسې دي. تاسو دې ملګري دا ویډیو وکړه، یقین وکړئ زه چې دا ویډیو جوړوم که نه، تاسو په خدای یقین وکړئ زما نه خبرې نه وځي په دې ویډیو. دا ما یو ځل وکته او زما زړه دې دومره خفه کړی دی که نه، زه تاسو ته ویلی نه شم. بل زما هغه ملګرو ته ریکویسټ دی چې دلته دي هغو لیسنس واخلئ. د ټولو نه اول دا کار وکړئ چې ځان له د لیسنس دپاره داخله وکړئ. لیسنس د کوم ملګرو غټې مهنې دي هغو لیسنس دپاره ټرای وکړئ، هغو لیسنس واخلئ. کوم ملګرو کچې مهنې دي هغو هم د لیسنس دپاره ټرای وکړئ، ځکه چې کله داسې په کمپنیو کې جاب راشي نو هغو د ټولو نه اول دا ډیمانډ کوي چې یاره لیسنس ورسره شته دی که نشته دی. نو کم ملګري تاسو فارغ ناست د کم ملګرو کار نشته، فوري طور باندې د خپل لیسنس دپاره چې کوم دی داخله وکړئ. او کم ملګري چې سعودي عرب ته یا عرب دنیا ته کم عرب ملکونو کې کم ځای ته ځي، هغو ته زما ریکویسټ دی چې څه زده کوئ، څه سکیل وغیره، څه داسې ټیکنیکل کار زده کوئ. مطلب چې ستاسو په کار باندې راځي. اوس دومره کارونه دي نو هغو مونږ ته وایي چې یاره یو کمپنۍ وغیره مونږ ته میل وکړي، نو هغو د ټولو نه اول دا وایي چې یاره څه کار یې زده دی که نه دی زده. نو زما پښتنو ورونو څه کار یې زده کوئ، یقین وکړئ په فیوچر کې به ستاسو انشاءالله ډېر د خیره څه په کار راځي. الله او اخر کې دا وایم چې بس نور غوسه نشم ویلی. الله رب العالمین زمونږ ستاسو د ټولو مسافرو په حال باندې رحم وکړي.